اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. 16 آیتونو خلاصہ سورۃ النمل هغه ویل شوی و لفظی ترجمه. زموږ د دې درس انداز دا دی چې کله نوې سورت شروع کیږي نو د سورت د تفسیر نه تفسیری تفسیر نه مخکې موږ د هغې سورت لفظي ترجمه خلاصه ربط او فضایل هغه وایو. نو دې کې څه مضامین او څه خبرې پرون مباحث شوي دي. اوس لفظي ترجمه روانه ده، دا به نن یا سبا یا راتلونکي درس کې ختمېږي انشاءالله. بیا به د هغې نه پس تفسیري درسي دوه درې آیتونه د دې صورتو. دلته نه دویمه واقعه ده. مونږ اول باب کې روان یو، اوله واقعه پای کې بیان شوې وه. دویمه واقعه دا به چلیږي د 15 آیت نه 44 پورې. نن به بس دا ټیسه وایو. دې کې واقعه داود علیہ السلام پیش کی اور سلیمان علیہ السلام. دې کې تعلیم دا ورکی چې وګوره سلیمان علیہ السلام هم اولو العظم رسولانو کې هم پاغي باندې د علم او بادشاہي په لحاظ سره سملوي فضل الله کړو. لکه هغې فرمایي یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. 14 آیت. اے خلکو مونږ ته ښودلی شوې ده ژبه او خبرې، مونږ ته علم را کړی شوی دی د خبرو د مارغانو. دوی فضل په هغې باندې، لیکن د دې دومره علم باوجود هغې د هدهد د غیبېدو نه خبر نو، پته ورته نه وه چې هدهد غیب دی چېرته دی، علم ورته نو. سلیمان علیہ السلام سره د دومره علم باوجود علم غیب نو. 6 آیت کې به وي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ګوره هغه غیبو پته ورته نه وه چې څه چل دی چې زه هدهد نه وینم، که دی غیب دی څه شو، علم غیب هغه ته نه واصل. نو پته ورته نه کوه ځکه خو وی چې لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، زه به دله سخته سزا ورکوم یا به حلالوم، یا به دې ما ته څه ښکاره دلیل پیش کړي. نه دا یو دلیل چې علم غیب سلیمان علیہ السلام سره هم نو. بل دلیل به دا پیش کړي 20 آیت کې سننظر اصدقت ام كنت من الکاذبین. بل دلیل دلته دی. هدهد چې راغی هغه ورته وویل چې یاره هلته کې یو ښځه ده هغې داسې که شرک کوي، دوی ورکه زه معلومات کوم چې ته ریښه وې که دروغ وایې. نه پته ولګېده دا چې سلیمان علیہ السلام ته علم د غیب نه واصل. او د دې باوجود چې ډېر لوی بادشاه و، لیکن د هغې بلقیس هغه تختې وي نشو وروړی. یو تفسیر مطابق 38 آیت کې یا ایها الملک ایکم یاتینی بعرشها، ای زما غټانو ماله مشوره راکړې، تاسو ته ویم کم یو سړی به تاسو له ماله د هغې هغه تخت وروړي. متصرف فی الامور نو. دا خو لنډه خلاصه وه. ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږ داود و سلیمان، داود و سلیمان علیهم السلام ته علما خاص علم. وقال الحمد لله الذي دواړو ویل ټول د خدای توب صفتونه خاص هغې الله الذي فضلنا چې مونږ له غوروالی را کړی دی علی کثیر من عباده المؤمنین، د هغه په ډېرو مؤمنانو بندګانو. وورث سلیمان داودا، وورث و نائب شو سلیمان داودا، سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نائب شو، وارث شو، د علم وارث شو. وقال نؤوي سليمان عليه السلام يا أيها الناس اے خلقو علمنا منطق الطير، مونږ ته علم را کړی شوی د خبرو اترو د مارغانو. واوتینا را کړی شوی دی مونږ ته من کل شیء د هر ضروري څیز نه. ان هذا لهو الفضل المبین،
یقیناً دا خامخا ښکار فضل وحشر لسلیمان جنوده اور غون کړی شو سلیمان علیہ السلام تا د هغه لښکرې من الجن والانس د پیریانو انسانانو نه والطیر او د مارغانو نه دا د هغه لښکرې وې فهم یوزعون هغوی تقسیمېدل په مختلفو جماعتونو کې خپلو خپلو ډلې کې برابرېدل ګروپونه کېدل مارغان مارغانو له پیریان پیریانو له او انسان انسانانو له حتی تر دې اذا اتو چې هغوی راغلل علی واد النمل د میږو په میدان باندې ان ټول ګروپونه شو او بیا روان شو پلیټ شروع کو نه تېرېدل دي په واده د میږو قالت نملة یوې میږې ووی یا ایها النمل اے میږو ادخلوا مساکنکم دننه شئ خپلو کورونو ته لا یحتمنکم چرتا میدن کی تاسو سلیمان علیہ السلام و جنوده او لخکر داغا وهم لا یشعرون و حال دا چاغی بنا پوئیگی فتبسمان مسکش وغا ضاحکن خوشحالی دن کے وہ من قولها داغی دا وینا دا وجہ وقال رب ویل اے زما رب اوزعنی توفیق را کے مالا ان اشکرا چی شکر دا کم نعمتک اللتی استاد آغی نعمتو انعمت علی چتا پا ما باندے احسان کردے دے اگر میگو پچے پا پوشما وعلا والدی زما پا مور و پلار باندے دے کہ میں احسان کردے توفیق راکے چی داغی صحیح شکر دا کم اگر صحیح استعمال کم اور توفیق راکے دا دے خبر ان عمل صالحا چزنے کملو کم بادشاہ دے نبی دے اگر چزنے کملو کم بادشاہان نیک عمل نہ کی تاکو سلیمان علیہ السلام دا سے نیک عمل تردا ہو چے آغا چے تے خوخیت آغا عمل چے تے خوخیت تا دا پسندی و ادخلنی ما داخل کے برحمتکا تخبل رحمت پا وسیلہ فی عبادک الصالحین پخبلو نیکو بندگانو کے دعائی اکڑا وتفقد الطویر او لٹونو تلاش کو دا مرغانو ذریع اغسطا سلیمان علیہ السلام فقال سلیمان علیہ السلام وی مالیا سچلنے مالا لا ار الحدہدو چیز نوینم حدہد نوینم مولا چرگک چو تخلق وی ام کانا کند دی اغا من الغائبین دا غائبونا خکاری نسشو ازری غیر حضر غون تکی دے سلیمان علیہ السلام دیر لوی بادشاہ دا مرغو و دا میگو بجو پوئی دو لیکن چی کلت یو مارغ پنا دینے علمو تنشتر چی کمزے کے دے اگر نشی راڑاولی چی ورگا نو کی تور کلو چی ورگا دے کے بخکاری شی کنا منگ نا موٹر سائیکل نو چاپالا پٹ کرلے نا بس پا نو کی راڑو دا سلیمان علیہ السلام دا موچتو دتا وہ گورا لَأُعَذِّبَنَّهُ زبا خامخا دل سزا ورکم عذابا شدیدا سخت سزا او لازبہنہو یا بے خامخا لالکم او لیاتینی یا باغمات خامخا پیش کی بسلطان مبین مخکار دلیل چدے ولی غیبو فما کسان آغا حد آغا ملا چرگ لگ ساتی سارو غیر بعید لگوخن بیارا غیم فقالا نبی ویل خلقو دا مرگرو دوی چھ برابری دے گو سلیمان علیہ السلام تا غصہ دے ناغوی سلیمان علیہ السلام تاوی احدتو بما لم تحد بیہی راگر کرے دی ما پیلام کی آغا سو لم تحد بیہی جستا علم ندی راگر کرے او گورا خود پیغمبر تسی زما علم کی آغا سی معلومات تی ما سرا جاگتا سر نشتا دے خود تم پتا وچ نبی سے علم غیب نہیں کنا وجیو تو کا ماروڑ دیتا تا من سبائن دا سبا خارنا بنبا ان یقین یو یقینی خبر انی وجدت امراتن یقیناً ما یو خز مندل دا تملکہم چپاغی بادشاہی کی بادشاہی ووتیت واغیل ورکل شو دے من کل شین ہر ضروری سیدہ چھ بادشاہ اسرا تعلق ساتی ولہا عرش عظیم و داغی یولوی قیمتی تخت دے وجدتها وقومها اگر شریف العبادت کی سجدہ کی وزین لهم الشیطان و خیستکڑ غیت شیطان اعمالهم ندی شرکی عملنا فصدهم ندی منکڑی دی عن السبیلی دا توحید دلارنا اگر شیطان پشر کی اختکڑی دی فهم لا یحتدون ناغی ندی روان پنے غلار باندے خود پاک خپل توحید خکارے کی اللہ یسجدو شیطان منکڑی دی اللہ یسجدو شیطان منکڑی دی
دی د دینا چې سیدنا خاص کی لله الذي آغا الله لا یخرج الخبأ چې روباسي هغه پټ سیزونه دی الله له سجده ولی نه کوي پکار دی چې الله له سجده کې هغه داه ذات دی چې پټ سیز روباسي فی السماوات والارض پاسمان نو زمکه کې د خپل پوهې مطابق دلیل پیش کړي د ټول په چینجو پسې ګرځي کنه ويعلم یواذ غلا پويږي ما تخفون پاغه سچ تاسو پټوي و ما تعلنون پاغه سچ تاسو ښکار کوي الله لا اله الا هو الله داسې ذات نشته دی لایق د عبادت سوا دا غنه بل څوک رب العرش العظیم مالک د ډېر لوی عرش دی آیت د سجده وکول بګاری قال سليمان عليه السلام وی سننظر من خامخا ګورو اصدقت آیا رښتیا وایتم كنت من الكاذبین اکنه یت د دروغجنونه سليمان عليه السلام تل غیب نو زه ګورم ټیسټینګ کوم چې ته رښتیا وایې که دروغ وایې اوس هدهد صاحب اذهب بکتابی هذا زما دا خط ووسه فالقه الیهم وغورځوه دا خط هغې ته دا ورته وغورځوه ثم تول عنهم بیا د هغې نه په ډډه شه مرغو به خطونه وړل پخوا فانظر نه انتظار کوه ماذا یرجعون چې هغې څه جواب درکوي خط ورسېد هدهد ته دی خط یې غورځولی دی خط ته دی او پرنسس چې کوم ده ملکې کتلی دی قالت نغوی یا ایها الملأ ای درباري مشرانو انی القی الی یقینا را غورځولی شوی د ما ته کتاب کریم یو عزتمند خط وړی چا وړی پته لګي نه خو را غورځېدلی دی بس نو دی به تلي په کړکۍ کې به تلي بس بره نه به خط غورځولي په روشندان کې ځکه وی را غورځولی شوی دی سفیر خو نه دی راوړی که نه چې دا ډاکي راوړو دا خانې راوړو یا سلیمان علیه السلام وزیر راغلی درباری راغلی دی او هغه دی ناست دی مېلمه دی مهمان خانه کې خو نه ما ته را غورځولی شوی دی هدهد وړی دی که نه کتاب دی خط دی کتاب په معنی د مکتوب خط دی ډېر عزتمند دی ډېر عزتمند خط دی څنګه انه من سلیمان یقینا دا د سلیمان علیه السلام د طرفه دی و انه یقینا دا کې د وساته په د دې خط شروع شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم ګوره دا دی پکې مدد غوښتلی خاص د الله د ذاته چې عام مهربانه والا دی او خاص رحمت والا دی تدنور د مدد غواړي پاغي کې دا دی الله تعالی علیا بلدا چې لویو نه کې زما په مقابله کې د دې مسلې توحید نه سلیمان علیه السلام ته وایي زه دعوت در کوم زه نبی یم زه بادشاه یم خو زه نبی یم زه خپله بادشاهي د اسلام د دعوت دپاره استعمالوم ما وګوره زما خبره ومنه ګور وینیغ نشه واتونی مسلمین واتونی دی واتونی دی خامای کده کہ اکثر دا کاتب غلطی کی واتونی مسلمین اور راجے ماتا فرما برداران قالت میٹنگ خروان دے گا نا قالت یا ایوہ الملو اغیویل اے زما درباری مشرانو افتونی مالا مشورہ راکے فی امری زما دکارو تدبیر ببارکے راغون چی میٹنگ کو شابه ہوا سوکو ما کنتو نیم زوقات امرن نیم زو فیصلہ کون کے دے وکار حتی تشہدون تر دے جتا زوادری مشورہ راکے زی وکار کون کے نیما قالوا اغیویل نحنو لو قوت منگ طاقت والیو لو بأس شدید اور جنگ والیو منگ کو در پاورفل خلو کیوں والامر الیک اختیار تا تسپار لے شوی دے فانظرینو گورا مازا تامورین چتا منگ تاسو حکم راکے نمنگ بے منو دا خب وقوف دی خب وقوف دی ولی اوتا دے اسوڑی خطرو لے گا تب والا پکا بڑو ور دے سو خیال دے خط ہو گو رکھنا تاسا خطرہ کے دے بس ورزو پہ عجیبہ خبر ہے کہ کوئی ہے سو منگ بھی خب برابر ہی ہوئی تب بس جیسے بے قالت ناخذ ہوتے ہوئے ان الملوک ایکن بادشاہان اذا دخلوا قریتن چکلا ور داخل شیو کلی تافسدوها نوروان کی اغگلی لکه سکندر تو گورا ملکون ادرن وڑی گڑیو داغه نامخ کې ذوالقرنینو د سکندر خو ذوالقرنین ریکارډ ماتو کنه کلی تبا کی سفید هون رالل خلک تبا ګل دا زموږ ډېر سفید هون غالبا جواله ده مدرسه ودا په خوا کوشان دي د هندوانو
وجعلوا کی اغی اعزت او کی اعزت اهلها داغی عزت مند سیدن کی ازلتن ذلیلان. وای د متکبر بادشاہ دغه انداز دی، د متکبر د غلط بادشاہ دغه طرز دی. خام صحیح سړی دا کارونه نه کوي، هغه مرګ له ترقي ورکوي. وکذالک یفعلون، دغه شان کار کوي، دغه شان هغوی دا کار کوي. و انی مرسلة الیہم، و یقینا زلیږون کې یم هغوی ته بهدیة څه ډالۍ، زه یو تحفه لیږم. بوتلان تاسو خو سمه رایې را نه کړه، ته اوس زه ټیسټینګ کوم، ما ته ګوره. وایي دی خو مطالعه کړی و، د بادشاه لور وه که نه، سټډي مطالعه زیاته او تجربه هم ډېره وه، ناسه ټانګه سري یې ساتلي وسې. فناظرة، نو ګورم به بما یرجع المرسلون، چې پس جواب واپس کېږي استازي. موږ ته به پته ولګي چې بادشاه دی د دنیا سپی دی، نو خوله به یې بنده شي چې شوړه والي. او که نه نبي نه، هغه به بیا وایي چې نه زه خو ګورې اس په مس په تحفو والا نه یم، زما خبره به منې. فلما جاء سلیمان، هر کله چې راغی قاصد د ډالۍ سره سلیمان علیه السلام ته، قال سلیمان علیہ السلام تو ویل اتمدوننی بمال، آیا امداد کوي زما په مال؟ ختم مال وروړی ہوں تا ته زه د دنیا وګې ښکارم، مال چې الله یې سره کړي هغه تاله درکړي. فما آتانی الله، هغه څه چې الله مال راکړي دي، یعنی نبوت خیر، هغه بهتر دي، مما آتاکم، د هغې څه نه چې تاسو له درکړي دي. بل انتم، بلکې یہ تاسو بهدیتکم، په خپل ډالۍ باندې تفرحون، لوی کوي، تکبر کې ما په دې اخلي، ته ما په دې رشوت باندې اخلي، د ما قیمت لګي. شبا واپس شا، ارجع الیہم، واپس شا هغوی ته د خپل ډالۍ سره، واله د خپل تحفې د زوزه. فلناتینهم، نخامخا موږ به راولو په هغوی پسې بجنود، داسې لښکرې لا قبل لهم، چې دا غي طاقت بنوي بها، دا غي لخکرو د مقابله مخې له بنشي راتلی. ولا نخرجنهم، موږ به خامخا هغوی وباسو منها، د هغې ملک نه ذلتن، کمزوري به وي، وهم صاغرون، حال دا دی چې هغوی به سپک سپور وي. دی ووتل، دی خو ووتل که نه وی دانګل. سلیمان علیه السلام اوس وی خپلو درباریانو ته، قال یا ایها الملأ، هغوی ویل ای زما دربار والو، ایوکم یاتین، کم یو ستاسو نه به راوړي بعرشها، تخت دغې ملکې سبا. کسان خو لړل که نه، ښځه خو پوه شوه که نه چې دا خو نبي دی، او سلیمان علیه السلام ته د وحي په ذریعه پته ولګېده چې هغه را روانه ده. پوه شوه، خو خیاره وه، ځان یې پرې تباه کړ، راله بس روغ یې وکړه. قبل ان یاتونی، مخکې د دې نه چې راشي هغوی ما ته مسلمین، مسلمانان، فرما برداری کوونکي، اسلام ته راځي، مسلمانانیږي، اسلام روړي. یهودیت هغه وخت هم نه وخه، د مسلمین نه پته لګي، یهودیت مذهب نو، یهودیت وروستو د خلکو ریسته. قال عفریت من الجن، اویل یو طاقتور عفریت وی د پیریانو نه پاسېدو، انا آتیک به، دا بدتا تروړم، قبل ان تقوم، مخکې ستا د پاسېدلو نه، من مقامک، ستا د ځای نه، ته د خپل کرسۍ نه پاسې نه ما به روړي، یا ته را خپل دربار برخاست کوې که نه. ستا دربار مطلب سار 6 بجې لګي او 10 بجې ختمیږي که نه، یا 9 بجې لګي او 12 بجې پاسې دربار برخاست کېږي نه، هغه ټایم به ما را رسولي بیا. و انی علیه، او یقینا یم زه پدې باندې لقوی امین، خامخا قوي او امانتدار. قال الذي اویل، هغه کس عنده علم من الکتاب، چې هغه سره علم د کتابو، انا آتیک به، دا بدتا تروړم، قبل ان، مخکې د دې نه، یرتد الیکا، چې واپس یې تا ته طرف وکړه ستا نظر. دا څوک و؟ څوک وایي چې دا سلیمان علیه السلام په خپلو، څوک وایي چې دا جبریل امین و، څوک وایي چې عاصم بن برخي آو. دې کې به زه هلته خبرې کوم، لفظي معنی ده نه نو. فلما رآه، نه بس هغه چې ته څو سترګې رپوې نو دغه به را رسېدلي تا خو نه. کله چې هغه ولیده سلیمان علیه السلام دغه تخت مستقرا عنده، چې دی په خپله و، نو دا څنګه دې جملې ته خیال دی چې دی په خپله و، نو دا څنګه شو؟ مستقرا عنده، اولار د هغه په خوا کې. قال وی ویل هذا من فضل ربي، دا د ما د رب د فضل د وجې دی. لیبلوني، دې دپاره چې ما ازمایي،
الله د ما آدمی اخی اشکرو چې آیا د شکر کوم اما اکفر یا نا شکر کوم. رب ما طاقت راکړی دی، مال یو سکل راکړه، مال یو قوت راکړه، نه الله پاک ما ته زما طاقتونه ښیي چې ته څنګه چلیږي، شیطان کېږي که صحیح کېږي. ومن شکر چا چې شکر ادا کو فانما یشکر نه کې نه شکر ادا کوي نفسه د خپل ځان نه فایدې دپاره. ومن شکر وکړه فان ربي یقینا دې زما رب غنی کریم بې حاجت او عزت والا تخرا رسېدلی دی. قال سلیمان علیه السلام نکرو ناشنا یا بدل کې دې دپاره عرشه تخت د چینجز پکې وکړې لږ ننظر منګورو اتهتدي آیا دا هدایت موندی شي ام تکون من الذین کدا دا هغه کسان نه دا لا یهتدون چې هدایت نه مومي. ډل مایندډ دا کنه ذهین او فتینه ده، بعضې سړی نه پوهېږي نه، ته بیا ډېر پوهېږي خو هغه کدوي ډېر لوی علم سره یې کېنه ونو خنزیر ته به دا سرو امیله چې هغه پسې پوهېږي، خنزیر په ملغلرو څه کوي، ته به د ډېر علم به ورته وبایې خو هغه نه پوهېږي. دی وی زه ګورم چې دا ذهین او فتینه ده که ډل مایندډ ده، قابله ده که مضغون اخلاص ده که نه. فلما جاءت نه کله چې راغله راورسېده قیل ورته وویل شو هکذا عرشک آیا ستا تخت داسې دی ته وګوره لږه. قالت نو ووی هغې کانه ګویا کې دا هو بعینه هغه دی، دا خو بلکل هغه دی. ښځه ورته وایي هغه بلقیس ورته وایي اوتینا العلم موږ له علم راکړی شوی من قبلها د دې نه وړاندې، موږ ته پته وه چې ته نبي او ستا سره معجزات دي. وکنا مسلمین او موږ فرما بردار، موږ مسلمانان یو، موږ هلته نه منلي دي. ښه دعوت اوس ورکړي سلیمان علیه السلام. وصدها او منع کړی وه دا د توحید نه ما عبادت داغه چا کان تعبدو چې د عبادت کولو من دون الله سوا د الله نه څوک داسې معنی کوي. انها کانت یقینا ودا من قوم کافرین د قوم د کافرانو نه مخکې منع کړی وه شرک دا منع کړی وه د توحید نه، دا کافر او مخکې اوس مسلمانه شو وکنا مسلمین که نه. او څوک وایي چې سلیمان علیه السلام دا اوس منع کړه د هغه څه نه چې د عبادت کوه علاوه د الله نه، دا مخکې کافره وه اوس مسلمانه شوه. قیل لها هغې ته وویلی شو زر تر زر هغه ټایم پیریانو باندې بلډنګ یې تیار کړی د شیشو سلیمان علیه السلام هغه ټایم داسې ټیکنالوجي وه ورسره ښه دا رنګ پرنګ میان او دا پکې کروکوډایل دی دا یې په اوبو کې پرېښي وو، شیشې د چابر د شیشې بنګله وه. دلته یهودیان ډېر زیات دروغ وایي به زه تاسو ته ښیم ویده ورسره واده کوو نو چا ورته وایي چې د خپې د خرې په شانتې دي زه وي دی به ټیسټینګ وکړو دا داسې بوتلان دي. قیل لها هغې ته ویلو شو ادخل السرحه دننه شه بنګلې محل ته ورننوځه راځئ جي دننه راځئ مخکې راځئ ښه. فلما رأته نه کله چې دی بلقیس هغه محل ولیدو حسبته لجة ګمان یې وکړو په هغې د ډونګو اوبو غولې او د ښکاره شو چېرې دا جوړ اوبه دي اوبه روانې دي یله. وکشفت عن ساقها او هغې جامه اوچته کړه د خپلو دواړو پنډو نه ګیټو نه. قال سلیمان علیه السلام ووی انه صرح یقینا دا محل ممرد جوړ کړی شوی دی من قواریر د شیشو نه. قالت رب هغې وویل ای زما رب انی ظلمت نفسي یقین ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. واسلمت اوس اخلاص کوم د بندګۍ اسلام قبل ما سلیمان د سلیمان علیه السلام په تابعدارۍ کې لله خاص رب لله الله رب العالمین چې پروردګار دی تمام عالم. بلې واقع ته ګورو که لنډې نه بیا دغه کو ووایو بس 53 آیته پورې ده بله واقعه وایو هغه ښه بله خو بیا د هغې نه هم وړه ده نو. درېیمه واقعه د صالح علیه السلام 45 آیت نه شروع کېږي او 53 باندې ختمېږي 53. وګوره صالح علیه السلام خپل قوم ته عبد الله دعوت پیش کړه. تاسو ته به یاد دي دا وروستۍ 2 واقعې د دویمې دعوې سره متعلق دي چې نیکان بندگان په خپل بچو کې الله ته محتاج دي. اول 2 واقعې سره متعلق وي چې علم غیب پیغمبرانو سره نشته دی
چې پیغمبر سره نشته، سلیمان علیه السلام سره نشته، نه ما سره او تا سره او بل سره هم نشته دی. الله انبیا ولا هغه علم غیب ورکړي چې کوم دغه د نبوت متعلق ضروري سنه ورکړي، ټول نه ورکړي. یادو ساته ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت نښې بیان کړي، دا او ته الله خولي وکنه دغه نه موږ منکر نه یو ښه چې کوم ته الله خي هغه خولي، چې کوم ته نخي هغه پیغمبر په خپل زور نشي معلوموله. اوس دا وروسته دوه واقعات چې کوم پیش کیږي دا په وروسته داو دي چې نیکان بندگان انبیا په خپل حفاظت کې، په خپل سلامتیا کې، په خپل بچو کې د الله ته محتاج دي، دغه فضل او کرم ته. د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام واقع په دې پیش کړي. صالح علیه السلام چې خپل قوم له دعوت ورکو نه هغوی ونه منل، نه الله تباه کړو، نه صالح علیه السلام او د هغه مرګ الله نجات ورکو. دغه واقعه د لنډه لوط علیه السلام قوم ته وګوره 54 آیت نه 58 پورې نوٹ کا، بس تیزی سره ځم په انشاءالله. لوط علیہ السلام خپل قوم دغه پلید کار نه منه کا، هغې نه منه کېدل، توحید هم نه مانو، نه الله تباه کړل. الله نوح لوط علیہ السلام بچ کړو، د هغه ملګري بچ کړل. 57-58 کې دغه خبره کړه. دواړو کیسو مقصد څه دی؟ د یو الله عبادت کول پکار دي، خپلو حاجتونو کې الله ته آواز کول پکار دي، نه کې غیر الله ته، کیونکہ ځکه چې غیر الله حاجتونه نشي پوره کولی، په هغې قادر نه دي. کافرانو به انبیا وجل، نه الله ته ډېر شي پیغمبران بچ کړي دي. کم چې بیا 59 آیت ته کنه 59 په هغې کې د څلورو واړو کیسو نتیجه روباسي ښه سماره. قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى، ووایه صفتونو د کار جوړولو د غیب پېژندلو یوازې الله لري. دا ګوره دا خو الله سره دی، پیغمبرانو سره نشته دی. صفتونه د عذاب ورکول، صفتونه د نیکانو بندگانو بچ کولو، دا خو د الله له خاص دي. سلامتیا د الله طرف نه په هغې بندگانو باندې چې الله پسند کړي د خپل نبوت دپاره. نه آیا الله غوره دی که نه هغه څیزونه غوره دي چې تاسو شریکان کوئ؟ الله غوره دی، بالکل جی الله غوره دی. خام ولقد ارسلنا الى ثمود، یقینا لېږلیو مونږه ثمودیانو ته اخاهم صالحا رور د هغې صالح علیه السلام، ان اعبدوا الله، په دې مسله باندې چې اخلاص ته عبادت وکړي الله لا، فاذا هم فریقان، نه دغه وخت هغې دوه ډلې شو یختصمون چې جګړه یې کوله. دوه ډلې شو، یاره یو وی الله منو، بل وی نه بوتان منو، قبرونه منو، هلته به ځو هلته به ګټې سټو، دی وی نه مړه الله منو. دوه ډلې دا جوړ شو. دا خو د خلکو کې لانجه ده چې الله نه مني، بیا وي غلطه مسله بیان شو، غلطه مسله نه بیان شوې، ته پوهېږې نه، ته بوتلې. قال یا قوم، هغه ورته وی ای قوم، تاسو پته ده قرآن اختصار کوي، تفصیلي واقعات نورو صورتونو کې تېر شوي دي. لم تستعجلون، ولې په تلوار غواړئ تاسو بسیئت عذاب قبل الحسنه، مخکې د ایمان وړلو نه. تاسو پته دا مرحله کله راځي؟ معجزې پیش کړي هغه ونه مني، بیا ویزه عذاب راوړي چې مونږ تیاری که نه. دا هغه ټایم ویلي دی، دې کې ډېر زیات اختصار دی، تفصیل لپاره نور صورتونه وګورئ. بیا لولا تستغفرون الله، ولې بخښنه غواړئ د الله نه، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. قالو طیرنا بک، هغوی ویل مونږه سپېرو شو ستا د وجې، و بمن معک، او د هغه چا د وجې چې ستا ملګري دي. قال هغه ورته وی طائرکم، پیغمبر ورته وی ستاسو سپېره حال چې کوم دی عند الله، د الله طرفه دی. بل انتم قوم، بلکې یې تاسو قوم، تفتنون چې ازمیښت در باندې کولی شي. یعنې سپېره په خپله چې کافر نسبت الله ته کړی دی، راولي خو الله، خو سبب خدا خلکو که نه. کله بعضې واقعاتو کې خلکو ته نسبت کېږي، طائرکم معکم به وي، کله نسبت الله ته کېږي، نه فاعل حقیقي الله دی، خو کاسب کړی خو دې سړی دی که نه. وکانه فی المدینة، و بخار کې 9 رهط، 9 ټبرې، څوک وي 9 بدماشانو، تفسدون فی الارض، چې فساد به کو په ځمکه کې، په دغه کلي کې بیا رامیتوب کو، غلاګانې به کولې. 9 کسو کلي به ولې اړولو، دا عرض یي. اتېرو ته کې یو مړ شو، ما یو شیطان کم شو، او بل
ګډ ګډ کېږي، چغلې مغلې وړي وروړي، سم شی به الټه کوي. ولا یصلحون، اصلاح به نه کوله، د خیر کار دی نه کېده، بس سمه خبره به یې به دې روان نه کي، ولې د شر کونه ده. قالوا ویل هغوی تقاسموا بالله، قسمونو کې په الله باندې، نه بدماشانو میټینګ کو یا نه قرآن وکړه، نو بیتنه خامخا په دې پیغمبر به د شپې حمله کوو، و اهله د پکور والا به مونږ حمله کوو، ثم لنقولن بیا به خامخا وایو مونږ لولیه د وارث یا دعویدار ته، ما شهدنا نه یو حاضر شوي مونږ مهلک اهله قتل کولو د کورنۍ د دته، و انا لصادقون، یقین مونږ خامخا رښتیني یو. وګوره د انبیاو د قتل صادق کېږي. ومکروا مکرا، او دغه خلکو چلونه جوړ کړل د هغه د قتل چلونه، ومکرنا مکرا، مونږ تدبیر جوړ کړو د هغه د بچ کولو تدبیر، وهم لا یشعرون، حال دا دی چې هغوی نه پوهېدل. فانظر، نو وګوره کیف کان، چې څنګه شو عاقبت مکرهم، انجام د هغوی د چلول، انجام یې څنګه شو، انا دمرناهم، یقین مونږ هغوی هلاک کړل، وقومهم اجمعین، او قوم د هغوی ټول مې دله مردار کړو. فتلک بیوتهم، نه دغه د هغوی کورونه دي، خاویتون را پرېوتي دي، بما ظلمو، د هغوی د ظلم په وجه، کور مې ورته تس نس کړلی وي چې ظلم یې کو، نبي یې نه منو، نه نبي یې وجه بیا نه الله عزت چې کم سړی د ما نبي وجه د هغه بېعزتي کې نه زه هغه ختموم، کور هم وله ختموم. ابو جهل دې څه شو، کورونو کې باترومونه جوړ دي اوس هلته کې، ورشه مکه کې خلکو ته پته ده، را پرېوځي د هغه عذاب د وجه الله را غورځولي. ان فی ذلک لآیة، یقین خامخا په دې کې عبرت لقوم یعلمون، د قوم دپاره چې پوهېږي. که پوهېږې نه د نبي مخه مه نیسه، د نبي د مشن مخه مه نیسه، د هغې مخالفت مه کوه، ګورې غرق به شې. ته پوهېږې که نه پوه شوي. وانجینا الذین آمنوا، موږ نجات ورکړو هغه کسان نه چې ایمان راوړو. الله وي د عذاب نه مې بچ کړل مؤمن، نه که ته مؤمن الله به د عذاب نه بچ کړي، نه که دنیا کې بیماری راله کرونا وایرس راغی نه پوه شه عذاب نه دی، د ازمیښت دی. دې زر خولې وایي کې ته اوس هم عذاب وي، موږ کله عذاب ویلي، دا خو چې کوم جاهلان دي هغوی ته عذاب ویلي. کافر لا عذابي، مؤمن دپاره ازمیښي، ګناهونو له پاکي، شهادت مرتبې ته رسي، درجات له بلند کوي. زمونږ خو دغه افراد و تفرید مونږ نه کوو، نه الله یې مونږ بچ کړل. وکانو یتقون، او ځان یې د شرکه بچ کو، نو څوک چې چا کې ایمان یو د شرک نه ځان بچ کړي، نه الله وي زه هغه نجات ورکوم. ولوطن، او لوط علیہ السلام یاد کا، اذ قال لقومه، کله چې هغه خپل قوم ته ویلو، وتأتون الفاحشه، آیا تاسو بدکارۍ کوئ، وانتم تبصرون، او تاسو ښه پوهېږئ، د پوهې سره دا کار کوئ. اینکم لتاتون الرجال، آیا تاسو خامخا راتلل کوئ لکانو نارینو ته، شهوتن په شهوت سره، من دون النساء، او پرېږدې ښځې، بل انتم قوم تجهلون، بلکې یې تاسو یو قوم چې د جهالت کار کوئ. مړه داسې بې وقوفه یې، ګوره یو ښه پوهه سړی د بې وقوفتیا کار کې، دا وګوره سره د عقله دا کار کې چې هغه خوږ ځای ولا نبي را ټینګ که که نه، نو څه وایي، فما کان جواب قومه، نو جواب د قوم د هغو الا ان، مګر دا وقالو چې ویلې، اخرجوا آل لوط، وکاږئ کورنۍ د لوط علیه السلام، اوځئ شابې من قریتکم، د خپل کلي نه وکاږئ، ولې انهم اناس، یقینا دا داسې خلک دي، یتطهرون، چې ځان پاک کوي، موږ ورته پلید ښکارو. فانجیناه، نو موږ نجات ورکړو هغه له، واهله، او د هغه کورنۍ له، الا امراته، مګر ښځې د هغه، قدرناها، موږ هغه مقرر کړې وه، من الغابرین، د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې. ښځې کافره وه، مخکې کافرو سره نکاح جایز وه، زموږ دین کې الله بنده کړې ده. ولا تنکحوا المشرکات، ٹھیک شو، هغه کافر او منافق و. وامطرنا علیهم، موږ په هغې قوم باندې باران وورو، مطرا ناشنا باران، فساء ډېر ناکاره و، مطر المنذرین، منذرین باران د یرولو شو. قول الحمد لله، وایا ټول صفتونه د خدای توب، ټول صفتونه د کار جوړولو، ټول صفتونه د تباه کولو، د بچ کولو، دا د الله لدی، الله بچ کولو تباه کول کوي. وسلام، و سلامتی د الله طرف، علی عباده الذین اصطفى، باغ بندگانو باندې چې غوره کړي دی هغه الله. تانا تپوس کوم، الله خیرون، آیا الله غوره دی د عبادت د پاره، د پکار د پاره، نظر نیاز منښت د پاره، الله غوره دی. اما یشرکون، که هغه څوک چې دی شریکي د هغه سره،
نو الله غوره دی که نه، بل څوک خو غوره نه دی که نه. ولې که بل څوک غوره وي نو پکار دی چې دی د عذاب نه بچ کړی وی که نه. نو دی خو د عذاب نه بچ نه کړل، الله به عذاب راوستو. دومره کافي دی، موږ بل باب ته موړېدلي یو. یو آیت هم په هغې کې ووایي. وګوره نه که رسي نو ټایم اذان څه وخت کېږي؟ په کم کېږي؟ ټیک ده، ټایم شته. لیکې درېیم باب و. درېیم باب د دغې 59 نه قل الحمدلله نه شروع شي 93 پورې به ځي. دې کې اول دعوت د صورت پیش کی چې کوم آیت مولوس ته 59 کې دعوت د صورت ته. هم ټول نیکان بندگان په خپل خپل سلامتیا کې الله ته محتاج دي. 15 عقلي دلایل به بیا پیش کی په دې باندې. 15 دلایل عقلیه پیش کی په دې مسله. الله غوره دی. څنګه غوره دی؟ ځکه چې امن خلق السماوات والارض. اول دلیل دغه دی، ځمکه اسمانونه هغه پیدا کړي ځکه غوره دی. دویم دلیل دا دی وانزل لکم من السماء ماء. شپېته آیت کې 3 دلایل شپېته آیت کې دي. نو دوه دغه شو. دریم فانبتنا به حدائق ذات بهجه. دا ښایسته ښایسته بوټي چې راخېجولي دي هغه د عبادت لایق دی چې هغه الله دی. باران اوبو باندې دا ډکي دا بوټي چې څوک راټوکي هغه الله دی، هغه د عبادت لایق دی. 60 آیت کې د دلایل نتیجه به ورته وي الہ مع الله. آیا په دې کارونو کې الله تعالی څوک شریک شته دی؟ نه، نشته. زجر به ولورکي بل هم قوم یعدلون. بلکې دا بې تمیزه چې کوم دي بیا هم د دې خبرو نه وړي، ښه مې پوهې که ښه دی نه مني. 4م دلیل 61 آیت امن جعل الارض قرارا. آیا هغه ذات هغه بهتر دی چې ځمکه ټینګه کړې ده که نه ستاسو الهه غوره دي؟ نه، الله غوره دی. نه چې هغه ځمکه ټینګه کړې ده هغه عبادت کوه که نه. چا چې ځمکه ټینګه کړې ده ځمکه الله ټینګه کړې. ښه دا د غوی ښکره یا میو یا جان دیوانه نه ټینګه کړې. ښه دا الله ټینګه کړې ده. چې دی وي ما ټینګه کړې ده وی ته یې وړه کوه زه زور ګورم. زلزله چې راشي بیا خو زموږ نه مخکې منډې وهي. 5م دلیل وجعل خلالهما انهارا. الله د دې ځمکې منځ کې دریابونه چلولي دي. 5م نهرونه وګوره، نظام یې د تعالی جوړ کړی د رزق د ربوبیت. 6م دلیل دا دی د هغه د خدای توب او د هغه د الوهیت. وجعل لها رواسي. ځمکه کې درانه غرونه ایښي دي. غرونه چې کوم ذات ایښي دي د هغه عبادت کوه، هغه د دې لایق دی چې د هغه عبادت وکړي شي. هغه بهتر دی که نه، هغه غوره دی. ښه غرونه چې چا پیدا کړي دي. 9م دلیل وجعل بین البحرین حاجزا. هغه دواړو دریابونو منځ کې پرده جوړه کړې ده. دا ټول 61 کې دي. نه چا چې دا دواړو اوبو دریابونو منځ کې پرده جوړه کړې ده هغه بهتر دی د عبادت لپاره چې هغه الله دی. دلیل نتیجه ورا الہ مع الله. آیا الله سره په دې کارونو کې بل څوک یا واقدار د دې کارونو شته دی الله سره؟ نه، نشته دی جی. رټنه ورکي بل اکثرهم لا يعلمون. بلکې زیات به خلکو کې نه پوهېږي. زه پوهېږم مړه خو نه پوهېږي که نه خارې کمه کلې توحید باندې نه پوهېږي. 8م دلیل پیش کی امن یجیب المضطر اذا دعاه. دا 62 آیت کې 61 شو که نه 62 سره شامل کا. آیا هغه څوک دی یجیب المضطر چې قبلوي سوال دی او ناچاره اذا دعاه کله چې دی هغه ته آواز کوي. هغه څوک دی؟ هغه الله دی که نه هغه الله دا کارونه کوي. هغه څوک دی؟ هغه الله دی. 9م دلیل پیش کې ویکشف السوء. لرګي د نه تکلیفونه هغه الله دی. هغه د عبادت دپاره پسند که هغه غوره دی. 10م دلیل ویجعلکم خلفاء الارض. هغه الله د ذات دی تاسو په ځمکه کې یو بل پسې آباد کړي یې. 62 کې چلیږي. دلائل چې پیشو نتیجه ورا الہ مع الله. نه آیا الله سره په دې کارونو کې څوک شریک شته؟ نه، نشته جی. واقدار شته هغه سره شریک؟ نه، نشته. الله یوازې دا کوي. نه قلیلا ما تذکرون. رټنه د جرته ډېر لږ نصیحت لري. دا خبرې پتا اثر نه کوي. ته بیا زه د بوتانو د قبرونو به غواړې، د ژوندونه به غواړې، د خدای توب کار په ژوند کې اپا مړیږي، حالانکه هغه نه شي کولی. 11م دلیل امن یهدیکم فی ظلمات البر 63 کې. آیا څوک دی هغه چې دا د لار ښي په تیارو د وچه د لنده کې؟ څوک دی؟ څوک؟ هغه الله دی که نه؟ دا خو الله دی چې داسې کي تا ته عقل یې درکړی دی.
دولسم دلیل ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته څوک دی غزات چې هواګانې رالیږي د خپل باران نه مخکې زیرې ورکوونکي هغه الله رالیږي نه هغه عبادت لپاره غوره دی که نه نتیجه دا الہ مع الله آیت الله سره په دې کارونو کې بل واکدار او شریک شته نه نشته رټنه تعالی الله عما یشرکون الله پورته دا غسله چې دیو سره شریکان کوي دیالسم دلیل اما یبدأ الخلق آیا څوک دی هغه چې شروع کړی دی هغه والخلق دا شروع چا کړی دی الله کړی دی که نه ځمکه پیدا کړه اسمان پیدا کړه انسانان پیدا کړه پیریان پیدا کړو دا غنه مخکې دا خلق چا کړی دا الله کړی دی بل چا خو نه دی کړی ثالثم دلیل ثم یعیده بیا باغ دا خلق پیدایش دوباره هم کی پنځم دلیل ومن یرزقکم من السماء والارض څوک دی غدا چې تاسو له روزي درکې د بره نه او د لاندې نه دا څوک درکې دا چې الله راکړي دلایل نتیجه وړه الہم مع الله نه آیا بل شریک او بل واقدار الله سره شته په دې کارونو کې چې خلق کی پیدایش کې دوباره هم کی یا تعالی روزي درکې نه صرف الله راکین الله غره کا غلبات کا وکنه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین کته الله سره شریک شته نه ته یو دلیل پیش کا ما خو د پندلس دلایل پیش کړه کنه ته تو وای کنه چې ته مخلوقات عبادت کې هغه خدای غنه نه هغه ما ته یو دلیل پدې پیش کا ما خو ته د پندلس دلایل او خول کنه الله وي اوله داوا یو داوا صورت دغه وا باغ پندلس دلایل خو عقلیه د صورت دویمه داوا چې غیر الله نه علم غیب نفي کی دا درې ایتونه په دې پیش کې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایان یبعثون او آیا د خلکو ته نه پوهېږي په ټول علم غیب باندې هغه خلک چې په اسمانونو کې دي که په ځمکه کې دي سوا د الله نه وما یشعرون د خلکو ته پته هم نشته دی ایان یبعثون چې کله به دوی پاسولی شي که ته وایې نبي له ورکړی مونږ وایو او ورکړی دی خو لیکن هغه دا علم هم نه دی ورکړی چې قیامت به کله دا هیڅ نبي ته علم نشته دا به طور مثال ښه نبي له الله علم غیب ورکوي خو لیکن دا علم غیب یې غلم نه دی ورکړی چې قیامت به کله په کم سال کې به راځي په کم کال کې به راځي په کم وخت کې به راځي ورځ د جمعې میاشت محرم خو لیکن کم محرم او کم جمعه مخکې علم نشته جبریل امین راغلو اصلي په شکل کې دهیه قلبي په شکل کې کنه دهیه قلبي نو بدل شکل کې تپوس دې کړو قیامت باره کې څه وایي نشته ما ته علم نشته څنګه دا علم نشته ما ته علم نشته دا 65 آیتو 74 کې ودا دا بیا پیش کی وا ان ربک لا یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون یقینا سارب خامخا هغه ته پته راځي دا سینې سپټي سينو کې کومه خبرې پټې دي نجړونو کې او صدیق کار کې الله ته پته دا ول ښکار کې 75 کې به وي دا په دې دلیل چې علم غیب سره الله سره دی وما من غائبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین نشته د هیڅ یو پټیز په اسمان او پدمکه کې مگر هغه په ښکار کتاب کې الله ته بڑاګه پروت دی هغه تخکاری دا دیواله تیار رڼا خمړه تا ته دي څنګه د سورۃ کې ویلو دا برکت خطا ته دی الله ته خاص داسې اموار دي درېمه خبره پدې کې سوا پدېمه داوا دا غي ماخذونه بیان شو څلورمه خبره باس بعد الموت نه داخله کې انکار کې چې دوباره ژوند نشته دی پاغي ول رټنه ورکی بل دارک علمهم فی الاخره 66 آیت تلور شه بلکې بندې علم د دې بلکې بندې علم د دې یو معنا دا بلکې پړل پسې دا وینا د دې یو معنا دا یا بلکې غورځې دي دي اسباب د علم د دې فی الاخره د اخرت په باره کې بل هم فی شک منها بلکې دی په شک کې دی د آخرت نام بل هم عمون نه بلکې دی وړاندې دي سترګې په پټې دي مړه 71 نه 73 پورې دا خبره پیش کی و یقولون متى هذا الوعد دا کافر وي د قیامت دا وعده وکړي عذاب وعده وکړي ان کنتم صادقین کرشتنی قلوا یا عسى نزدې دا یکون چې شی بار دفاع لكم په واستازو پورې بعد الذي بعد عذاب تستعجلون تاسو په تلوار غواړئ 73 پورې دا خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم نه تسلی ورکی په 70 آیت کې چې تخفا کېږه ما ولا تحزن عليهم مخفا کېږه دا بالکل سورۃ سره وترل شو کنه فلعلك باخع نفسك هغه سره وترل شو دلته تم مخفا کېږه نبی د دې نکینی ستا
تبلیغ ستا دعوت نوري قرآن ته نه کینی، ستا خندنی کی، ستا مسله نوري نه مخه پکېږه. د دې د مکرونو د چالونو د وجه خپل سینه مه تنګوه. قرآن ته ترغیب د 76 نه 77 پورې. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل، قرآن سره شوق او محبت بھی پیدا کا. یقیناً دا قرآن بیانی بنی اسرائیل ته اکثر الذی ډېرې هغه مسلې هم فيه یختلفون چې هغې پکې اختلاف کوي. د بني اسرائیل چې قرآن هم ګوري که نه، دا څه پښتانه یو موږ بني اسرائیل یو نه دې ګوره ډېرې مسلې حل کوي ته کښېنې ګورئ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یقیناً دا قرآن خامہ ہدایت او رحمت للمؤمنین، مومنانو دپاره. قرآن سره شوق او محبت پیدا کا. 76 77 تخویف دنیاوی ورکی د عذاب د دنیا نو ویریگا کله چې بېمانه یې که نه. بحث آیت کې ودوي وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، کله چې پوره شي په دې باندې فیصله د عذاب، الله فیصله د عذاب وکړي په دې خلکو، نو څه به وشي؟ اخرجنا لهم دابة، موږ به دې دپاره روباسو یو عجیبه ځناور من الارض، د ځمکې نه. دا بروزي صحیح مسلم حدیث دی. دابه بروزي د ځمکې نه بروزي او څاروي بروزي دناور بی. څنګه به تکلمهم، په دې به تنقید کی یا د خلکو سره به خبرې کی. وایي به چې ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، چې یقین و خلک چې زموږ په آیتونو یقین نه لرلو. نور د هغې داسې حدیث نه موجود چې د هغې شکل پکې وښي یا د هغې چې کم دی بروزي، نور تفصیلات په هغې کې نه موجود. دا بیا مفسرینو ویل چې هغې سره به خاتم د سلیمان علیه السلام وي، ګوتمه به یې ورسره، کونټۍ به یې ورسره، دا بیا د خلکو خبرې دي. خبرې به دا کې مناظرې به کې بدعتیانو سره او کافرانو سره وي. المفهم کې امام قرطبي لیکلي دي. دا د عادت خلاف بروزي او معجزه غونته وي. 83 نه 85 پورې تخویف اخروی دی. عذاب د آخرت نو یریگا. ویوم ناشرو پکمره چې موږ را جمع کو من کل امت فوجا د هر امت نه وړل ممن یکذب بآیاتنا، دا هغه چا چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه، فهم یوزعون، هغې به ډلې ډلې کېږي. حتی تر دې اذا جاؤ، چې کله دوی راشي، قال الله به ووایي اکذبتم بآیاتي، آیاتاو زما آیتونه دروغجن ګڼلي. خطا نه منو قرآن ته وایه که نه. ولم تحیطوا بها، او حال دا چې تاسو نو راګیر کړی هغه علما په خپل علم کې د سر نه د زده کړي نو. اما ذا کنتم تعملون، بلکې تاسو څه بد عمل کوو، نو په دې باندې به عذاب راشي. فهم لا ينطقون، بیا به دې خبرې نه شي کوی د خپل نجاتو برابر به کې دلیل عقلی پیش کی 86 آیت کې. علم يروا انا جعلنا الليل، تخویف اخروی دوبارہ 87 نه 90 آیت پورې. تخویف اخروی دوبارہ 87 نه 90 پورې، 87 نه 90 پورې. نفی شرک فی العبادت بکی، عبادت کې الله تعالی څوک مه شریکوي. دې سره به دلیل وحی دلیل اقلیم پیش کی. انما امرتو، یقین ما ته حکم کړی شوی دی، ما ته الله ویلی دی ان اعبد رب هذه البلد، چې عبادت کوا د هغې رب چې دی کلی رب دی، هغه رب چې دا کلی حرام کړی، عزت ولا ورکړی دی، هغه په اختیار کې هر څیز دی. ما ته الله وی چې ما عبادت کوا، دا دلیل وحی دی. انما امرتو وله کل شی، دا دلیل عقلی دی. بیا بل دلیل وحی پیش کی، ما ته دا حکم دی وان عدل والقرآن، ما ته الله ویلی چې قرآن لولا. قرآن الله سی ویلی چې سلولا عدل والقرآن، چې قرآن دی لولا، ما قرآن دی بیان، ما قرآن تلاوت کوا، عدلو تلاوت کوا قرآن. تعالی پیدا ورکړي دی په معنا باندې پوهېږي، په مفهوم باندې پوهېږي. فمن اهتدى، څوک چې په هدایت باندې شو، فانما یهدی، یقینا دی په هدایت روانېږي نفسي خپلې فایدې لپاره. څوک چې اوړېدو خطا شو، یقینا د ده نقصان. فقلوا وایو انما انا من المنذرین، یقینا یم زه د یره ورکوونکو نه. دلیل وحی و دلیل عقلی اخر کې پیش کی. وقل الحمدلله، او ټول صفاتونه د خدای تو بیا واده الله لذي خامخا خیبت اوس دا الله خپل دلیلونه آیاته فتعرفونها، تاسو باغ پیجنه رب ستا د عملونه نه خبر نه ده. اوس ګوره چې په لفظي معنی باندې امن خلقا، بلکې تاسو نه تاسو کوم
آیا نه دی غوره د عبادت لپاره هغه څوک خلق السماوات والارض چې پیدا کړي د اسمان نو ځمکه وانزل لكم وراوروي ستاسو دپاره من السماء ماء د بره طرفه اوبه فانبتنا به نه راټوکو مونږه په هغې اوبو سره حدائق شجرها د دغې ونې بوټي د دغې ځمکې بوټي الهن آیا شته دی واکدار د دې کارونو کې اسمان ځمکه پیدا کول برنو بورول بیا ټکي پیدا کول شته په دې کارونو کې شریک مع الله د الله په ملګرتیا کې شته څوک نه نشته بل هم قوم بلکې دی یو داسې قوم نه یادلون چې اوړي د حق نه د الله حق نه پیژني وګوره امن آیا هغه څوک جعل الارض چې پیدا کړی د ځمکه قرارن ټینګه اسکې انهارن نیرونه د دې په منځ کې نیرونه پیدا کړي دي وجعل لها پیدا کړي دي د هغې د ټینګولو لپاره رواسي غرونه درانه او کلکو وجعلو پیدا کړي دا بین البحرین د دې دوو دریابونو په منځ کې حاجزن پرده الهن آیا شته د ذمه دار د دې کارونو مع الله د الله سره نه نشته بل اکثرهم بلکې اکثر د دین لا یعلمون نه پوهېږي امن آیا هغه څوک یجیب المضطر چې قبلوي سوال دی او ناچاره اذا دعاه کله چې هغه روبلي ویکشف السوء لرې کي هر قسم مصیبت نه آیا نه دی غوره هغه د عبادت لپاره هغه نه دی غوره ویجعلکم جوړ کړی تاسو خلفاء الارض یو بل پسې آباد په ځمکه کې الهن آیا شته دی واکدار د دې کارونو مع الله د الله سره قلیلا ما تذکرون تاسو ډېر لږ نصیحت قبلوئ امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا هغه څوک یهدیکم چې تاسو ته لار ښیي فی ظلمات البر والبحر په تیرو د وچو د سمندر کې لونده کې ومن یرسل الریاح څوک چې رالیږي هواګانې بشرا زیرې بین یدی رحمته مخکې د خپل باران نه آیا هغه غوره نه د عبادت لپاره الهن آیا واکدار شته د دې کارونو مع الله د الله سره دې کارونو کې شته تعالی الله لوی دی پاک دی او پورته دی الله عما یشرکون د هغې نه چې دی ورسره شریک وي امن آیا هغه څوک یبدأ الخلق چې لومبني پیدا کولې کړي دي ثم یعیدوه بیا بیا دوباره هم کړي ومن یرزقکم او څوک چې تاسو له روزي درکوي من السماء والارض د اسمان او ځمکې نه آیا هغه غوره نه دی عبادت لپاره غوره دی جي الہ مع الله آیا شته دی واکدار د دې کارونو د الله سره بل څوک نه نشته قلو آیا که تاسو وایئ چې شته دی نو هاتو برهانکم خپل دلیل پیش کړئ په خپله دعوا ما خو د الله په خدایتوب دلیل پیش کړه که نه د تم پیش کا چې بعد بابا کار کولی شي پیر بابا د خدایتوب کار کولی شي پیش کړئ یو دلیل ځه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یې بیا هم خلک وي قرآن کې توحید نشته ته توحید څه ته قل ویا لا یعلم من فی السماوات نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دی الغیب په غیب باندې الا الله سوا د الله نه اوس په بل شي شروع کوي ذهن دله صفا کوي تر څو چې تا علم غیب عقیده نه ټیک شوی که نه ته د الله عبادت نه خاص کوې دې مخلوق له علم غیب ومني نه بیا خو د هغه نه یېرېږي که نه چې د هغه نه یېرېږي نه بیا د هغه د رضا کولو کله پیسې ورکړي کله د هغه روپۍ شپې ورکړي کله د هغه کاڼي کور ته وړي په ځان یې مږي کله طوافونه کوي بنیاد دا دی ګورې علم غیب چې ته بل علم غیب ومنې چې هغه ما ویني په قبر کې پروت دی ما ویني هغه په انګلینډ کې ناسته کیمرا په منځ کې کنیکشن نشته ما ویني څنګه دی ویني ولې الله دی څه په دې نه تا ویني څنګه دی ویني علم غیب سره په الله سره دی او ما یشعرون هغې نه پوهېږي یا نه یبعثون چې به کله ژوندي کولی شي که هر سړی وي دا وکړي چې ما سره علم غیب دی زه به قیامت به کلی نو خوله به یې څنګه نیولې بیا دا د هغې مثال دی که نه د انبیاو د علم غیب مونږ قایل وو الله وله ورکړي دي لیکن انبیاو له دا علم هم نه دی ورکړی چې قیامت به کلی دا علم هغې هم نه دی ورکړی بل ادارکا بلکې بند علمهم علم د دي فی الاخره د قیامت په باره کې بل هم فی شک منها بلکې دا کافر په شک کې دي د قیامت په باره کې بل هم عمون بلکې دی ړاندې دي سترګې په پټې دي د کافر نن حال وګوره قیامت مني ما خو ډېر سرچ وکړو خو الله دیر از نو ګاډ دا ته خیال تا کم دی سرچ وکړه د په ګوګل باندې ګاډ ګورې په ګوګل باندې نو دا په ګوګل کې ملاویږي څه الله قرآن را لګېدی دی په ګوګل کې ګوري هلته خو نور بوتلان ناست دي نو دوی قیامت هم نه مني یاره دا حاجي ګپ ته وي ګپ نه دی خو ته ګپ لګې وقال الذین کفروا وایه کسان چې کافر دي
قیامت نه مني دا چې سترګې پې پټې دي دې څه وي ایذا کنا کله چې شو مونږ ترابن خاورې ریز مریز و آباؤنا زمونږ پلاران نیکان په خاورو کې ریز مریز شي دته دا مشکل ښکاري انا نه آیا یو به مونږ له مخرجون خامخا ایستلي شوي بیا هم پیدا کیږو دا خو ډېره ګرانه ده یار دته وګوره لقد وعدنا هذا یقینا لوس کړی شوي دی مونږ سره د دې نحنو و آباؤنا مونږ سره زمونږ مشرانو سره من قبل پخوا د ما پلار ته نوح علیه السلام ویلو نیکه مې چې ته وپاسې نه کم دی پاسېدو زه د هغه پسې دا درالم ما ته هم دا پیغمبر دا دی ویلګی چې ته وپاسې نه دا څنګه چلې پلار نیکه مې پاسېدلو دی وایي چې لکه د قیامت به زما خیال دی هر 15 منټه پس راځي خلک به پاسي لکه ظالم هغې ته خو بلا وخت دی ان هذا دا سړی دا منټل وي دا سترګې چې بوټي دي دا خونې دی الله ساتي الاولین مگر دروغجنې کیسې د زړو خلکو پخوا خلکو مجنونو پر حاد یادو لکه دی دا وي اوس تم هغه کیسه موږ ته کوي دا دروغ دي مړه یعنی پخوا نوح علیه السلام خلک پوهول نه نوح موح نه نه دا خلک ملکه نه دوباره جون شته د دا مطلب اخلي خطو ته وته نه منې سیرو ګرځئ که نه فی الارض په ځمکه کې په نظر د عبرت وګرځئ فانظروا نو وګورئ د عبرت په نظر کیف کان عاقبة المجرمین چې څنګه و انجام د مجرمانو هغه تم مجرمې هغه خلک مجرمانو چې هغې آخرت نه منو نه ما ورسره څه چل وکړو تم مجرمې که نه مجرمانو سره ما څه کړي دي ساده خبرې د جرم دي ولا تحزن علیهم اے نبی ته دې پټ سترګو په دې خبرو باندې مه خفه کېږه تا ته وي زما پلار نیکه ژوندي که که نه یا دا ډوزې ولې دا خبرې کوي که نه ته مه خفه کېږه غم مه کوه علیهم د دې په دې انکار باندې ته یې پوهې او هغه نه مني نبي ته مه خفه کېږه ولا تکونو مه کېږه فی ضیق په تنګسیا کې مما یمکرون د هغې چلونه چې دوی جوړي ستا په خلاف کې چل جوړي تا له سر خوري کله وي وجنو یې ویقولون دا کافر وایي متى هذا الوعد کله به وي دا واده د عذاب ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یې دې دام وي ته مه خفه کېږه نو قلتو اردو وایه عسا نږدې دا یکونه چې شي به ردف لکم پیوست تاسو پورې بعد الذي بعضې عذاب تستعجلون چې تاسو په تلوار غواړئ نه بدر کې بیا وډزول که نه ابو جهل سټ بیا کم دی پروت و هلته پې لوبې کولې په ډاګه پروت و نه پاسه اوس به تا انکار کو پاسه اوس یار چې خبرې وکړو که نه وَإِنَّ رَبَّكَ یقینا ستا رب لذو فضل خامخا فضل والد علی الناس په خلکو باندې فضل و کرم کی الله سره گزاره کوي کفر کوي کفر غری د پیغمبر مخې ته بکواس کی لیکن د الله فضل دی چې هغه ورته څه نه وي لیکن ډېر په دې خلکو کې ناشکر دي د الله د صبر نه غرض مطلب ویلي وَإِنَّ رَبَّكَ یقینا ستا رب لیعلم خامخا پوهېږي ما په هغه څه توکنو چې پټي یې صدورهم د دې سینې پړونو زړه کې تا ته څه پراته دي الله یې ما ته پته ده وما یعلنون په هغه څه باندې هم پوهېږي چې دوی ښکاره کوي په کم نیت یې ښکاره کوي پالش ترې لګوي که یو څیز د نه وي حقیقت وي که څه کوي وما من غایبت نشته هېڅ پټ خبره پټ څیز فی السماء والارض نه په اسمان نه په ځمکه کې الا فی کتاب مبین مگر ټول دی په کتاب وضاحت کوونکي کې الله ته بڑا ګري ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیانی بنی اسرائیل ته اکثر الذی ډېرې هغه مسلې هم فیه یختلفون چې هغې پکې اختلاف کوي وانه یقینا دا قرآن لهدى ورحمت خامہ ہدایت و رحمت للمؤمنین مؤمنانو دپاره ته هدایت غواړې نه راشه مؤمنه قرآن ته کښېنه قرآن هدایت ته که نه ته په نورو کتابونو کې هدایت ګورې کې هدایت نشته هدایت په قرآن کې دی په هغې کې به نالج او معلومات وي او هدایت پکې نشته دا وره په ریاضی کې به تو 2 1 0 2 زده کې لیکن تا ته هغې کې نه میلاویږي چې دی کې الله دی دا پکې توحید دی هغې کې خو نالج دی معلومات دي پکې هدایت په قرآن کې دی دا وره ورحمتن و رحمت ته ته چې د الله رحمت غواړې یا رب عذاب نه مې بچ کې نو قرآن ته کښېنه که نه قرآن رحمت دی که نه چاله للمؤمنین چې څوک یې مني ایمان پې لري د مؤمنانو دپاره قرآن رحمت او هدایت دی یقینا ستا رب یقضي بینهم هغه به فیصله وکړي د هغې ترمنځ بحکمه په خپل حکم وهو العزیز العلیم و خاص هغه الله زورور دی پوه دی په هر څه فتوکل نه ځان وسپاره علی الله الله ته انک علی الحق المبین یقینا ته ای نبي په ښکاره حق باندې ته په حق ای نبي انک لا تسمع الموتى یقینا ته نشي اورولې مړو ته دا کافر په مقام د مړو دي مثال د مړو دي نه چې هغې نه اوري نه دیم نه اوري ولا تسمع الصم او نشي اورولې ته کڼو ته دعا بلنه نه چې کوڼي څه به ورته ویل سپیکر کې به ورته وی نو اذا ولوا مدبرین کله چې هغې وګرځي شا کوونکي کافر چې قرآن نه اوري او تختي بني اسرائیل چې قرآن نه اوري او تختي نو څه ورسره کوي
وما انت ونیت بحاد العمی ہدایت کا ان کی رندو تا چزان پزور ان کی نابا دا خدای بیدار کڑے پلار نشو عن دلالتهم چی بچ کڑی عن دلالتهم چی بچ کی آگی داغی دا گمراہینا ان تسمع تخور اول کولیشی ان تسمع الا من تخور اول نشی کول الا من مگر آغا چاہتا یومنو بی آیاتنا چی مان لري دمونگ پایتونو تبا آغا سڑے پوئے کہ چی قرآن منی فهم مسلمون آغی مسلمانانی فرما بردارم دی بنی اسرائیلی چی نرازی اسلام تنسوگو مشتق دا مکی نرازی اسلام تنسوگو و اذا وقع القول علیہم کدا چی پورشی پدی بانی فیصلہ دا عذاب وقت پورشی نا اخرجنا لهم منگ بیو کارو کچھ رو بکاگو دی دا پارا دابتن یو عجیبا غنتا زناور من الارض دزمکنا تو کلمهم دی خلق ذرا با خبری کی تنقید بکی وائی باچے ان الناس کانو یقین و خلق بی آیاتنا لا یقینون چیزا منگا آیاتنو بانے یقین نلرم و یوم نحشرو آغرد لگر آیا دکا کنا اے کافر چی قرآن تا نکنے تا ویما چی بکمرد با منگ را جمکو من کل امت فوجا دار امت نیور ڈلا ممن دا غچان یکذب بی آیاتنا چیزا منگا آیاتنا قرآن موجزات دابت الارض نمانو نصوف هم یوزعون نغیب ڈل ڈل کلیشی دا خپل کفر مطابق با داغی گروپ جوڑی گی چی دا پاکی سور کا پیر دے و دا پاکی زندگ کا پیر دے شابا گروپو نشے حتی ازا جاؤ تردی چکل دی براشی راغن بشی قالن اللہ بوتو یا کذبتم بی آیاتی وایا کنا ان هذا القرآن یقصو نکذبتم آیاتی اکذبتم بی آیاتی آیتاو زما آیتون نمانل اغم دروجن کرو ولم تحیطو بها و حال دائی تاسو اغا نورا گر کر علمن پیلم کی اغا تاس دکولنا اما ذا کنتم تعملون بلکہ تازو سباد عمل کو رضایت امراغس دے ہو ووقع القول علیہم پدی باندبا راشی فیصلہ دا عذاب بما ظلمو پدی ویا چی شرک و ظلم کڑے پا قرآن ظلم کڑے پا اللہ ظلم کڑے پا مخلوقات ظلم کڑے حقوق اللہ حقوق العباد حقوق القرآن حقوق الرسول ندی ادا کڑی فهم لا ينطقون دی بخبر نشی کوئی دا خپل ځان د نجات د پاره عالم یرو آیدی او سوچنے کی دنیا کې سترګې نه لري انا جعلنا الليل چې کین مونږه پیدا کړی د شپه تیار لیسکنوا فیها د پا چې آرامو کې پاغي کې و النهار مبصرا روز رڼا والا د پاره چې کسبو کې پدې نه خودي الله نه پیژني ان فی ذلک لآیات یقین خامخا پدې کې ډیر دلیل نشته دی پدې شپه ورځ کې لقوم یؤمنون آیا قوم نه چې ایمان لري بېمانه د پاره نشته او ایماندار د پاره شته خطا ته بیا قیامت یاد کا یوم ينفخ فی الصور په کمره چې پوکي بوکل شي پښپېلې کې ففزعان غبرو بشي او به یریږي عمر بشي دا غش پېلې د وجه هغه سوق په سماوات چې په اسمانو کې دي تا د اغرزه دباونه خبره د پرشر نه تا غره څه تیارې کړې نو ومن فی الارض سوق چې پزمکه کې دی هغه مړ شي ژوند به او شي هټ په پیل شي الا من شاء الله مگر هغه سوق چې الله د غیب بچ کولو غوړي چې حور او غلمان دي تفاسیرو کې برازي وکلنا ته ټول باغ الله ترازی د اخر ناجزی کون کی ټول بد الله په مخ کې سرکو زرا رواني سر به ټټ نیولي سټونه به زوړندي الله مخ کې سوق کړو نشي کولی وترل جبال تبغض نوینی تاسبها تو خوش خیال کې د کلمارو د کلا کرو د علم په باره کې جامدن چکلک دی په خپل ځای باندې نخلاصيږي موټر وې خو او چلو خلاص نشو په دغه بتداوینه د غرونه وهي تمر حال جدا بالوزی مرسها پشان دل وتلو دور یزو د قیامت درځه حال دا می خسنده او دا غرونه بل پاوا کې رواني صنع الله الذي کار دا غل اتقن كل شيء دا اغه الله کار دا چا ارسز هغه مضبوط کړی ناغه د لپاوا کولم شي دا خو دغه غرونه دي انه خبرونه کنا الله خبردار دی ما تفعلون په کار چې تاسو یې کوي ته چې کم تکبر کې هغه پوه دی دا غر صلی الله علیه وسلم نخلا شروع شي من جاء بالحسنه چا چې نیکی روړه په د غرض باندې دا غرونه چې پاوي په د غرض چا نیکی روړه فله خیر منها نه هغه د پاره غوړه بدله دا غیر وجه نیکی د وجه غوړه بدله وهم وی بدی من فدع یوم دین د غرض د یارنا امنون پامنو نیک عمل سړی بسی ایماندار سړی د غرض د یارنا پامند مرخو پیرادیش پیله سره جدا خبره ده خو چې کم پرشر او کم یره په کافر په مؤمن نشته ولې د قران منو په قران عمل کو ومن جاء بسیئه او چا چې رولې د بدی فکبت نغب او غردول شي وجوههم
پخپل مخونو پړ مخې فنار په اور کې هل تجزون ورته به ویل کېدی شي چې تاسو ته خو بدله نشي درکېدی الا ما کنتم تعملون مگر د هغې عمل چې تاسو کول. انما امرتو اے نبي دی خلکو ته ووایه چې ما ته حکم کړی شوی دی ما ته الله ویلی دی څه ویلی دی ان اعبدا چې عبادت ته خاص کړم رب هذه البلده مالک د دې ښار لا الذي حرمها هغه رب چې دې ښار له عزت ورکړی دی وله کل شی نو د هغې الله په اختیار کې هر څه دي الله ما ته وي د ما عبادت وکړې او امرتو دا ما ته حکم الله کړی د دې خبرې انا اکون چې شم د من المسلمین د مسلمانانو نه نورې پاټې نه منوغه بس مسلمان و انا ما ته دا حکم کړی دی الله وی نبی ما ته دا ویلی دی الله ما ته ویلی دی عدل والقرآن چې قرآن د علما قرآن د بیانوما قرآن دوله الله وی قرآن دوله دا حکم دی ها قرآن الله وی دا لوله دا فرض دی تا ته الله وی منځ کوه منځ فرض دی قرآن لوستل قرآن د کول قرآن رسول فرض دی. فمن اهتدى سوک چې په هدایت باندې روان شو فانما یهتدی یقین په هدایت باندې به روانیږي لنفسه د خپل ځان د فایدې لپاره قرآن په چې سوک دي د پکې پیدا ومن ضل او چا چې خطا کړلار یو آیت بس بیا ختم فقل نو آیا اغتا انما انا من المنذرین یقین یم زه د یاره ورکوونکو نه ته نه منې نه بس زه تا باندې زور نشم کولی. وقل الحمدلله ووایه ټول صفتونه د خدایتوب یوازې الله لدي سیریکم خامخا ښیي به تاسو د آیاته خپلې نښې فتعرفونها تاسو به هغه پېژنئ وما ربک او ستا رب نه دی بغافل ناخبره عما تعملون د هغې عملونه چې تاسو یې کوئ. سبحانک اللهم